بسم الله الرحمن الرحيم. احکام العیدین. د جمعې د مز احکاماتو بیانولو وروسته صاحب کتاب د اختر او احکامات بیانوي. چونکه د جمعې او د اختر احکامات چې دي دا تقریبا نږدې دي. لکه کوم ځای کې جمعه جایز ده هلته اختر جایز دي. په چا باندې جمعه لازم او ضروري ده نو داسې په هغه سړي باندې د اختر مز واجب دي. نو احکامات نږدې. روا ابو داود رحمه الله في سننه. امام ابو داود رحمه الله خپل په کتاب کې ذکر کوي، روایت پیش کوي عن انس رضی الله عنه. د انس رضی الله تعالی عنه انه قال چې یقینا انس رضی الله تعالی عنه فرمایل قدم النبي صلی الله علیه وسلم کله چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم المدینه مدینه منوره ته ولهم یومان یلعبون فیهما. نو د خلقو د پاره دوه ورځې داسې وي چې په هغه ورځو کې به دو لوبې موبې کولې، خوشحالي به یې مناوله. فقال ما هذان اليومان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو دا څه دوه ورځې دي ستاسو دپاره؟ دا دوه ورځې چې تاسو مناوئ په دې دوه ورځو باندې خوشحالیانې مناوئ نو دا د څه ورځې دي؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیة. وی دا خو به مونږ زمانه جاهلیت کې هم دغه دوه ورځې ځان له مختص کړي وي او په دې به مونږ خوشحالي مناوله او لوبې موبې به کولې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما. تحقیق سره بدل کړ دی الله رب العزت ستاسو دپاره د دې دواړو په بدلی کې خیرا منهما، غوره د دې دواړو نه یوم الاضحى و یوم الفطر، د لوی اختر ورځ او د وړوکي اختر ورځ، د عید الاضحى ورځ او د عید الفطر ورځ. نو دا دوه اختر دي او عیدین دا هم د تسنیه صیغه ده چې اختر یې دوه دي، یو د وړوکي اختر ورځ یو د لوی اختر ورځ. دې نه علاوه که یو سړی هغه یو ورځې ته اختر وي یا هغه د اختر په شانې مناوي نو هغه د دې سړي خپل جاهلیت دی او د خپله ناپوهي ده. حالانکه احادیثونه چې کوم اختر ثابت دي نو هغه دوه دي، د لوی اختر ورځ د وړوکي اختر ورځ. صلاة العیدین واجبه. د اخترو د مونځ څه حکم دی؟ وایي د اختر د وړوکي اختر او د لوی اختر د دې مونځ چې دی دا واجب دی، د دواړو اخترو مونځ دا واجب دی. وهي رکعتان جهریتان. دا دوه رکعته مونځ دی په اوچت اواز سره. تصلى بعد ارتفاع الشمس. رستو د پورته کېدو د نور نه دا مونځ به کېږي قدر رمح چې نور نیزوار شي، لکه د یو نیزې مقدار د نور وخیږي پورته شي نو د اختر مونځ د دې نه وروستو جایز دی. وفيها تکبیرات او په دې کې زیات تکبیرات دي. تسمى بتکبیرات الزوائد چې هغې ته تکبیرات الزوائد ویل کېږي، لکه د تکبیر تحریمات، تکبیرات انتقالات، رکوع سجدې ته تلو پاسېدلو د هغې نه علاوه تکبیرات دي. ثلاث فی الرکعة الاولى. درې چې دي دا په اولني رکعت کې دي. بعد الثناء د سبحان نه وروستو چې کله نیت وتړو او تکبیر تحریمه وي نو ثنا به وي ولا اله غیرک پورې. ولا اله غیرک نه وروستو بیا دا درې تکبیرات دي، زائد تکبیرات. لاسونه به غوږونو له وړي او بیا به لاسونه زړوند پرېږدي. وثلاث فی الرکعة الثانیة. او درې تکبیرات چې دي دا په دویم رکعت کې قبل الرکوع د رکوع نه مخکې، لکه دویم رکعت کې د اختر د مونځ دویم رکعت کې کله چې سوره فاتحه وي ورسره بل سورت وي قرات شو نو د قرات نه وروستو رکوع ته به نه ځي، رکوع نه مخکې دا درې زائد تکبیرات دا به ووایي او څلورم تکبیر سره به بیا رکوع ته ورشي. وتلقى الخطبة بعد الصلاة. او خطبه به د مونځ نه وروستو ویلې کېږي. د جمعې په مونځ کې خطبه د مونځ نه مخکې ده او د اخترو په مونځ کې خطبه د مونځ نه وروستو ده.